باب من ترک الخضاب. اوس دی باب کې دا خای څه د نکریزي میندي د رنگ د زیړ رنگ او د وغیره ګیری ته نه ورکول دي ته ترک الخضاب الشخا کنه. نه دا سیده کوي سړی سپینه ګیره ساتي سیده کنه سپین سره څه ګناه خبر نشته. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيزا چې دا زي سپینو یعنی عنفقته عنفق یا عنفقه عنفقه چې تل شي د ګيري ولا چوټه بچه زنه داړي بچو تل شي داړي بچو تل شي ریش بچو تل شي کنه ګيري ولا وړوک زیاده کنه دي تل شي ریش بچه سیدا ندا سپینونه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد قال سئل انس بن مالك انس ابن شتپوسو چې اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر سره خضاب لگاو قال انه لم ير من الشيب الا نحو 17 دزي کې خو 17 تیر کړه ده کنه او بل ځکه غرق غری دي نن ساتل سپروانه کې بس ده او 20 شعره في مقدم لحيته. دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سپین وخت خو بس ولس نوونه سکنه تر شلو پرې کتل شو د مخ ته سي کې دي ته مقدم لحیه ال شي کنه. ځنه علما خو ما خبره کوي کنه څه خوشبو لګولې واجنه زړواله پکې راغلو ځنه سنا سپینواله پکې راغلو اخر کې 63 سال عمر پیغمبر علیه السلام زمره اختصو کېو د شو سپین شیونه دي نه پته ولګي دا کنه څه د شیب دي ته نشي چې ټوله ګره د تک سپین شي الله بوډای چې لا غو سپینواله کې راشي سو اختباز د بوډاوالي علامه شروع شو کنه خو دې چې مکمل سپین شي ځنوله بس نه زیړه شي ځنوله څنګه شي ځکه پیغمبر سم ویلي شیبتنی هود و اخواته هود سورت او نور سورتونو زبرډا کړم وډا کول نه مشکل پکې ورکیو او پیغمبر سم ډیر زیات خوري کوله په عبادت کې الله تعالی. وبي قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرا. باب اتخاذ الجم والذوائب دی باب کې دا خای چې د جماش ولو د زوایب دا پریدول څنګه دي جم چشتل شي زوایب چشتل شي. نسل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله jihad تطلو کنه جنگ تطلو به دا طریقہ کوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کله د وختره ګرد کړلو او به تړل کنه تړل ګرځول دي د پاره کنه س بیا خټ اور کې نه خخيږي لکه پریشان پری دی کنه بیا خور کې خټه خخيږي خیره ني سیغه نه علاوه سړی ته پریشان یو د سیکاو سیغه ور کې جوړی کی کنه کا چې دي د پاره سړی جوړی څه بس بیا علي دلی وړي وروړي نه ګومنځ ضرورت یا نه او بویر کول ضرورت نه سپ کول رسپ کول ضرورت نه بس تړلی شي په وځي بنه ان دینه زوای مراد یو خاله پوسه چوټي غونی تړی کنه ادا سي چوپړه کاونه جوړه کې نو ټول ساره کولو یا مکرو طریقه دا غنه د مرادونه چې د ټول وخته وتړې سو کاو سي غونی ونه جوړه کې یا ترندې سره وتړې شي بل سره دور سره داګي سره دې لپاره به د شي د کولو یو بیا جمعای کنه بل شي لمای بل وفرای خا کنه وپر چشتل شي وپر دي تیر شي صدورو یخته پرې دې صد فسکای پرې دی دا غوسکای پرې خدا مخ تنونه ستر ورسته یو شوندې بکې د سیناس ورسته ول درور سي مخ ول بل شوندې نه ټول سره بلر بس شاده سکله ته د مخ ته ول یخته دي سار دي زو تر سوال غوړي خدا ورسته ول خو به ته کټکای وته کنه به ورسته ول ویو نو ستریږي زو زو نږدې ده مخ ته ور لیر نه لریوالي وجنه مخ ته ول یخته به لګور کې وګدوي خاکن دې د شنل شي وفرا بل بس شاده به علم مده ساغه شي لګور میګن ور کوزه شي غته ورسیږي کوزه یا د سیواسه دی ولو دی ور میګم مانس کی نه دی پسکای خابي ور بس جمعه دا جمعه جشتل شي ساغه دا غول سره لاګي وخته بس دې ست ورسیږي سیدا علامات المنکبین
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وله 4 غدائر تعني الضفائر زوائب غدائر زوافائر و معنی د زوایب جمع ده کنه زائبی تیل شي غدائر غدیر جمع ده زفائر زفیر جمع ده وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يسدلون شعارهم وكان المشركون يفرقون دا عبد الله سے فرمای چې اهل کتاب له خلق به د وخت د سر پرېږدول سدل الشعار دي تیل شي کنه سويختو کې ډېرې غوتې نه وای نه ټوپۍ سره پورته کوي بس خپل حالات کې پرې د سار کوم د ورشمون ولې اختان د سیوي کنه اکثر خو ګمانځي ګوفونه نړۍ نه پښو نه پوهېږي بس سپرې روخيور نه شو دي خپل بس وخت خپل حالات کې دي ته سدل الاشعار شي بس خپل حالات پرېږدو یو خو سدل اللباس ته هغه خو مانه ده کنه سلمانځي کې یا ورشني یا سدل شکای پاجاما کوي هغه بیا سیمانه ده سدل السراویل دزی کې صدل الاشعار ده او د مشرکین خاصی دوه دسی پیچا کاغونی کولا یفرقون جشتل شي فرقه یفرقو فار کولی دایل شي کنه فرقه یفرقو دردنی تل شي فرقه یفرقو جدا کیدنی تل شي د اختداس جدا څه کې نیمه فلا وزنیم بل فلا او پیغمبر اسلام بو هغه شیانو کې ذات حکم بنو شو کنه به د اهل کتاب له موافقت به ګول ځکه چې اهل کتاب خو کتاب لري کنه سموي کتاب او د نور سره هیڅ شي نشته خلی ملنګان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب قال فصدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسيته د پیغمبر سم صدل زکه وکړو اسکله صدل وکړو کنه به ورسته يهودو نصاراو خو بیا بیل دین وی کنه بیل طریقه د پیغمبر سم ته خدای پاک تفصیلی احکام ورکړل ثم فرق بعد انا بعد فرق شروع کړل زکه سم مخالفت خواله کې شو مشرکین ولکنه سیور مخالفت اظهار وش ورسته به ضرورت نشته وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق عن يحيى بن عباد عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها عائشه سے ابن نقل کی قال داوی د صحابي کنا مخته چې كنت افرق خلف قالت وی بیا سیده خاکنه قالت کدلته سغلتی شی ورنه قالت كنت افرق خلف یافوخ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا د کوپړې سی د پاسرت د پوخل شکولا ککر سه ککر نه پاسه ځای سی مین ځای دې تل شيخه سنټر د وختونه لیدل لاړ دی مانځ کې دې کې وخت نه وی کنه یو بل بل سیټول مکمل سالور ترابه دې ته پوخل شي نه د پوخ وسه د موته د سیده سیغا کړه لور کې جوړیږي بیا ورسم مزدل ناسیته د مختم بوده پریک دول صدل و موکور کی وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبا جرير بن حازم قتادة عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا پیغمبر لسم اختدس یو کنه سن ډیر گونزیو یخو گونزیدار وختي کنه شعد قطت سوي کنه گونګریالي مکمل بل شي بخیر سیده وختي لکه د چین ولا خلق له وخت مکمل سیده غونی وی کنه د سينو بلکې لګ لګ ورکی گونګریاله پنم ورکیو او سیده هم مزیدارو بین اذنيه ومنكبيه دي مانس کیو کنه لما سیده وبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة وفرنا فاس وجمنا لانديو سمانا شنی لم و لم مانس کی پسکین کوزا ولو نفاس باب کراهیت کثرت الشعر دی باب کی دا خایش دا یو مخی اختصری ډیر رپید دا مکرو طریقه دا خانه دا سمانا چې دا غدری وړه څنو کې اسمونی د خاصی جایز دي کنه دینه علاوه یو مخی اختدره کړي دی کوزا ولو پر کېړي دي زنه خلق خزي غونی لاګي ازنه خلق به د سی اختر ور کړي وی کنه بس زنه ځکه سړای سر د ستریکا خو ندی کول پکار ندی د کثرت الشعر الشيخه دا معنی د سی وسړی وخت غاڼي هغه خبره نه ده خو کثرت الشعر نشه هو غنواله شو کنه ځان ته شاید یو رنگیواله شلو کثرت الشعر
یو بل شي یو خفت ورکي که نه لږ وي رنګي رنګي وي کثرت شعر ډېر بې ځایه بې ځایه پرېږدول دي بیا کټول پکار دي یو څخه وي ویښته شو انداسې اوږده وو پیغمبر صلی زناب زناب ټکه ویل و زناب ټکه داسې شاید ده که نه څه دې معنی داسې خاص نه متعین کېږي څه شي ته ویل شي ذبابه یاله د علماو زنابه یاله ده ذباب خو مچ ته ویل شي وایي مچ ته مچ ته مچ ته مچ ته بونګېږي سړي باندې ښه لاګي یوه ځای کې توخړېږي توخړېږي شی خرپوي که نه همداسې ذباب السیف غته ویل شي که نه توري وله کوم تېره ځای څه د ذباب السیف ته ویل شي نسل ته ویل شي همدا شی ته ذباب نورو ډېرو معنو باندې راسي شر ته ویل شي او بدبختۍ بدولي ته ویل شي ښه څه نه لاګي شی زناب زناب یې ذباب ذباب یې ویلو جام جاګو ته نه څنګه جاګو ته زبد تیل شابل ټکه ده زناب ازناب خو بیا هغه تیل شي لکه یو تیل شي که نه اذناب ذناب کې بیا سي ده خو مقصد دا چې د سیو ټکی ویلو که نه څه د خوله نه ښکر کېدي لکه دی مو په بارې کې ویلو فانطلقت فاخذته چې لاړم هلته بس هر څه مې برابر کړل ویښته مې فرآني النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام چې کله وکتلم هغه ته خو داسې ښکاره شوه محسوس شوه چې دا لکه ما خبرې وژن داسې کړې وقال ان لم اعنک ته نه مې مقصد هو هذا احسن وهذا حسن ده چې ویښته کم کړو که نه دا ښه خبره ده ښه دي باب النهي عن القزع قزع څه شی شي چې نیم ویښته کاټ کړي نیم پرېږدی یا کلمونه د ورور وخت یې راکاله کړي که نه نور ویښته د پرېښي یا منځ کړو لکه راکاله کړي نور پرېږدی منځ څه رکلی زه نه داسې خال شته که نه زه نه پېر کوله څه هغه د ویښته منځ سارو له کلی سیټ ته پرېږدي د سینه ده وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع قزع ششتل شي قال ان يحلق من راسي الصبي مكان سمشم ته په سر کې یزایر کل کې او یترک مکان نور ځای ولا پرېږدی هر چاته د سي حدیث مشروع خبره خلی وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع باب نقش الخاتم اوس دی کنه چې دا ګوتی جوړه کې انګوټي رنګ جوړ کی رنګ بیا هغه باندې نقش مکش ولګی چې نما واقرف والی کی نور خو د ګوتو چول سیده ښه طریقانه د هر سړي ګوتې چولي ملنګونو درویشونو غنیزون نه درویش جوړ کړی په دې درویش نه جوړېږي چې د ګوتې د ډاکې کړي وي که نه ګوتو نه چې ته کې ګوتې لیدلي بس ماره خلې ونه ګوتې ډکوي ځنه خل به درو ډېرې ګوتې وي سرای ورمېږه کیارې کړي کرابیونه جوړې کړي وي په دې باندې چوکې څه داسې بزرګ نه جوړېږي اعمالو باندې جوړېږي که دې باندې جوړېدلی موږ ځان ته یو دي په دې سړی جوړېږي نه همداسې ته که خیال دوي ځنه خل به څه کې نامه ماما په ولي کې خصوصي او دلې څه نامه والي کې بیا خو د مسله ورکې دا یي که نه څه د ګوتې د سیدي دپاره نه څه دې باندې ته سټایل وکړې چوک وټو سه یا چوکو سره مایل کې ځنه خلک میلان دپاره کوي که نه بس خپلې طریقې دې شک مشک ته استعمالوي نو ګوتې خو ضرورات دپاره ده هغه سړی به جوړوي څه لکه څه عهده لري مهر لګوي د مهر والا کاس وي یا نکوخ تړي نکوخ کې مهر ضرورات وي که نه دې اوس جوړه کړې ده یا مثل حکومتي څه عهدې کې د هغه مهر لګولی ورته حاجات سټیمپ لګوي هغه بیا نامه ورکړي خپله لیکي یا بل شي مهر حکومتي نه هغه ورکې لګول شي همداسې مهرات جوړول شي خو دا بس داسې سره یي که نه ستونه چوک غله کول نه شي تو ګوتې کې در کېوي که نه د مهر کله کله تونه خال غله کوي که نه دا ځې تو سره اډر شوه نه ده یې تو وله غای کلو کړلو ری که نه یې موږ هر روبسلو خپله ورته سټیمپ لګولو بس دا ځای کې ته بیا هېڅ خوت پس نه شي کول که څه دویلو سره داسې نه دي شي ته تو خال به یې که نه ستنګې سړی ته خپل مهر باندې حفاظت نشي ساتل ته چې به یې څنګه یې کړي تو نه څنګه دا شی غلا شوی سزا ته میلیږي نو ده خو بیا ځکه دغه کې ګوتې کې چول شو که نه څه غلا نه شي بل شو کې د نه ونه لګوي خوب کې باخي ورساتې کله کله تو مهر د صحیح ورباندې ولګي ګوته د نه ټینګه ولګي ټینګ خوبونه کوي خو بیا ولی شي خلکو د نه مهر لګوله ده دا هر سړي کور نه ده داسې خال خصوصي خال دي تله سړی وي رښتیا ورسره سړی وي هر ګلبدین کور نه ده نو دې څه نقش الختم پیغمبر اسلام ګوتې جوړه کړي وه که نه پیغمبر علیه صلات وسلام ته صحابه و مشوره صحابه ورته ویلو همداسې نور خلکو ته راغلو که نه د نورو لارو بارو زینونه چې یا رسول الله
د عجم خلک سیدو د خط والی کې لیټر میټر چټۍ څور وسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطوط لیکلي دعوت تبلیغ د لپاره چټیا لیکل شي دعوت تبلیغ په دې طریقې سره کیږي کنه سره بشتراس دي نه وړامه یو د ځي کوزه ورور د کنه کوزه کلی کې اوس یو ته وروسو سره تول منځ پر یخه د کنه لمز دینه بس شروع کړ رسول حدیث ورکی والی کا آیات ورکی والی کا خبر ورکی والی کا دا دعوت تبلیغ شول و سره سام نو پیغمبر سم دا دعوت تبلیغ له خطونه لګلو یا څه حکم وکنه څه خبيته چی حکم کوله کمانډر ته به باندې مهر په لګولو د سی مهر ولګي کنه سی به چو سره نه بس دا به خلکو قبولولو کنه سټیم په لګي خاطه په لګول شي لاغونه علی په پاتس باندې کې د ست طریقه او اثر غونه ماغه وی کولو پیغمبر سم د سی مهر جوړ کړون د اخ سړی ته سید سوق شي د اوهدی ولی نورند سی خال له لګوتی غسلی د پریګ د دینه برخه کور نه ده وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق سپین زرناخه او کام مقدار کی خاکنه ثم نقش فيه ينقش فيه محمد رسول الله محمد بیا پسند رسول ټکو بیا په الله ټکا پسند سکنه لفظ الله فقال لا ينقش احد على نقش خاتم يذوق سی ګوتی جوړ نه کی بلا لکه مهر دی جوړ کو کنه کاسي مهر چو سره سګیر شول مهر به دې سړی ته سزا ملګي ته د شیطان را پیدا کو د خپل پلان کې سړی ودیس وهدی ولا کاست کنه تو څنګه د سره غا کړه ده به خبر سړی مهر نه جوړي ماسي بزغلاب کیږي وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال ان قد اصطنعنا خاتما شمودا غوتي جوړ کړی دا کنه مهر ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد سوق به جوړ نه کی قبل شند جوړوال شي بیا نور صحابه وا جوړی کړي خا عمر سے بیل او کله کله ته ځان ته ګوتی جوړه کی پروا نه کی کنه خو د نور سے سین و پنه کې علي دلیل خبر یا ځان خیال چې مډر قیمتي ګوتی د کړي د ګوتی ته چولې ده نار کی خصوصي خبره د کلم سوال بس ورکی والی کا چې مال سره مینا ما کوه دا پکې والی کا مال د چا ملګرتیا نه کوي دا ورکی والی کا بیوفی انجام هلاکت دی دا والی که خپل ټکی کې لیکي پښتو کې لیکي روي کې لیکي انګلیش ول شاعر ډامر کې لیکي والی کا خزانه د کلمې دي کنه سلټرین مټرین ته نواز یا امتیاز حالات یا بل سبب وباسي د غوتی کتانګي به خود سیا د غسل کې وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه له فص حبشي د کوم د پاسنه غمې په سلګي د تفصیل شکنه د حبشي ونقشه محمد رسول الله انا کشف کې شو محمد رسول الله دلته کې صدا حبشي زنه خلک یې صدا حبشي ولکم اندازي ماغه طریقې باندې جوړ کړو زنه صدا حبشي کې خطروالی واغزه شر منتوراوي کنه ندی کې لک ترواله غوندیو کنه د پوس کې غمی کې زګو تل شي زنه خالص دا کی کولو او دا کی کول شنه حبشین وروړل شولو کنه خو بیا صحیح خبره ده زنه سنه اټول زینه بسپینو زارو خا کنه سپینو زارو مکمل وی کنه دې کې د سی چوپونی ور کول شي پوسنه چا پر کې به کېږي خا کنه دې بوس پنی وړاونه جوړه کې نامه جوړه کې ماور باندې ور سره کې دول شي ورکه ما نقش کېږي